څومره کشر کول دی ولکان دي او زما بیان اوري بچې د ما در باندې له خفه کېږي مه کوئ د مور او پلار قدر وکړئ مور او پلار نه بې سلا بلکل موزه که ستا 1 لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور وایي چې نه وی ښه چې ستا 100 لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور او پلار وایي چې نه وی ښه ودې شي ستا تاوان مور او پلار به خوشحاله وي او مور او پلار لم پکار دي چې بچې د لاس ته نو باسي ګورې نقصان ټول د مور او پلار دی ماشومې د لاس نه ایستلی نو ما ته هغه ډاکټر صاحب وایي بېګیا هم راباندې ډزې کړې دي یا بچې تا له کوم مالکې خرڅ کړه اوس نه خرڅ کړه بس پیسې ګټم الوځئ پلو پرانو الوځئ ما وی ډاکټر صاحب بس یو تپوس ته نه کوم خفه کېږم مې تاسو هم خلکو له چې علاج کوئ اپریشن کوئ نو دردوی خو هغه درد د هغه د فایدې دپاره مې زه هم درته یو خبره کوم لږ د دردومه خو ستا د فایدې دپاره خفه کېږم اپریشن دله کوم مې تا به دا بزوی ځان سره چې تر جومات ته منزله نه بوتلی چې ته به یو سې روزې له نه تتلی نه به دې بوتلي چې ته یو شب جمعې له به دې ځان سره نه بوتلي چې ته جومات ته به دې نه بوتلي مولا وایي زه نه یم تللی نو دی به مې څه بوتل خبره خلاصه شوه خبره خلاصه شوه تا ته سخوندر جوړ کړی دی کوم سخی چې ته په خپل موږي لوی کې او سخی جوتی نه کې او دا زمیندار ناسې تپوس ته وکړه او کار پې ونه کې او ته ورته بوتاوه کې او ته وله ونډه ورکې رښتیا ووایه هغه سخی په خپل مالک رالګي او که نه رالګي مس خوندر ورته وي مس خوندر اول خپل مالک وي مس خوندر او که په قربانۍ خرڅې او میلې ته یې بوځې چې ته یا اسې خرڅې نو په 20 پړو برې تړلي او ټوپونه به وي ولې او چې کم څاروي دي جوتي که زه خو تاسو زمیندار یې ما خو هم زمینداري کړې ده ما ته خو پته ده چې کم غوی دي جوتي که او یوې ته دې واچو خوراک وله ښه ډېر ورکوه او جوتي دې که او یوې ته دې واچو او کم غوی هغې باندې بار شروع کړه چې په ده زه بار کوم او کم دې ریړې ته واچو او ریړې پې ګرځې رښتیا ووایه چې هسې ورته برنده مه ګورې نو یېرېږي حاجي صاحب رسول حاجي صاحب داسې نه کړه ته خو هم زمیندار یې کړه یو خو د لاس کې نه راغېسته خو زمیندار خو یې که نه ما خو یو یم کړې ده یو ځل د هغوی خپه ولګېده پس اسپار شیر پاو کې بهر کې زمارو زامن جوتی کې دوی سره ښه کې نو جوتی کا زوی سره ښه کې نو کار ته یې واچوه په الکانه کې زوی سره چې ښه کې نو جومات ته راوله زوی سره چې ښه کې د زوی نفرت مه پیدا کوه د دین نه بس دا زوی به کامیابي مې ډاکټر صاحب اوس څه کې اوس خو سخوندر دی تا په خپله مونځ نه دی کړی هغه دی نه دی بوتلی تا په خپله دین مې شاید چې مونځ ما مولا نه ویل یاره پته نه لګي دا ته سکول کالج ته تللی دی نو ما خو مولاله نه دی بوتلی اوس ټینګ شوی اوس څه کې اوس تا دا لاس نه وتی دی اوس به پته رالګي پرېږدي به دی نه هم تا باندې به رالګي اوس لړم دی لړم د لړم بچو ورته وایي په اردو کې او متل د اردو دا دی چې بچو کے فطرت میں ڈنک دینا ہے بچو کے فطرت میں ڈنک ہے د لړم فطرت دا دی چې ټک په درکوي پرېږدي به نه بس هغه اوس لړم شوی